نن محترمو زمنګ وظیفه د ډیر زیات عظیم شان او ډیر زیات پاورفل وظیفه ده. یاد ساته محترمو چې یو صورت دی دغه یو پیر تلاوت کول یو پیر الله پاک به تاسو دومره مالدار کې دومره چې ستاسو په وهم او ګمان کې بم نه دا خبره د دوانو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ته کړی و. یو صحابي رالی و د الله رسوله دومره غریب ما چې کور کې مې د خوراک درک نه لګي. اندازه ولګوئ چې یو سړی بل چاته فریاد کې دا وسونه غریبي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه یو صورت ښودو زلال شکر ته د یو صورت وظیفه وکړه یوه پیرې ووایه. دغه صحابي کور ته لاړی واپسې کې بیا رالی نبي کریم علیه الصلاة وسلام ته ووایي چې د یو صورت دومره مالداره کړم اوس ما سره ځای نشته چې پیسې کمزه کېدمه. که تاسو محترمو مالداري غواړئ او تاسو مال او دولت غواړئ نوکري غواړئ حاجتونه پوره کېدل غواړئ دا وظیفه وکړئ ستاسو لپاره ده ډېره عظیم شان وظیفه. او هغه څوک چې هغوی تاسو سره فرینډ دي ملګري دي واټساپ کې دغه رنګې فیسبوک کې هغوی سره هم شیر کوي چې هغوی هم د دې قیمتي وظیفې نه خبر شي هغوی مالدار شي. ځکه تاسو اورېدلي که نه چې مسلمان هغه سړی دی چې څه ځان له خوښوي هغه د بل چا دپاره هم خوښوي. ما هم محنت وکړه دا ویډیو مې سازه کړه ور مې هجول او تاسو وکتله مخکې شیر کول او خلکو ته رسول دا ستاسو کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. داسې وظیفه ده محترمو چې ډیر زیات مالدار خلک دې وظیفې ته راکړي. هغوی کاش چې دا وظیفه موږ هم کړې وی. دومره ناشنا وظیفه ده ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک او صحابي ته ورښودلې وه او دومره مالداره شو چې خلک ورته حیران چې څنګه دی په ورځ نیمه کې دومره مالداره شو. که تاسو مالداري غواړئ که تاسو رزق ډیر غواړئ که تاسو مال او دولت غواړئ نوکري غواړئ دیاړي غواړئ دغه رنګې نوکري غواړئ انشاءالله العزیز الله پاک په ذات باندې تا ته قسم خوړی شم ځکه زما د محبوب پیغمبر د خولې کلمات دي او دغه محبوب پیغمبر موږ او تاسو په هغه باندې ایمان ساتلی دی. هغه چې یوه خبره کوي د کې به شک نه خو لیکن چې ما ورته د عمل وکړو لږ په اخلاص باندې د زړه په توجه باندې مکمل ذهان باندې انشاءالله العزیز الله پاک به لازما محترمو زمونږ ستاسو امداد کوي او موږ مالداره کوي. یاد ساتئ محترمو چې څومره یو انسان مشکل کې دی څومره یو انسان په تکلیف کې دی پریشانۍ کې دی په ټینشن کې دی د هغې حل هم پکې شته دی. بس یو صورت دی روزانه چې کله ذکر ورته بس یو پیری وایه انشاءالله العزیز انشاءالله د پوره ژوند سکون به تا ته د دې وظیفې نه بعد میلاو شي. د پوره ژوند راحت او آرام نه به تا د دې وظیفې نه بعد میلاو شي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته د وظیفې نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې اور او اوبه جمع کېږي نه ورځ او شپه یو ځای کېږي نه. په یوه کمره کې د اوړه وي او په یوه کمره کې د جمع وي. موږ وظیفه هم کوو نیکي هم کوو ورسره ګناه هم کوو. نو نیکي او ګناه جمع کېږي نه یو به کې یا سم ګناهونه کوه چې پته ولګي سیره سو بهیږي یا صرف نیکیانې کوه وظیفه کوه. الله پاک وایي دا زړه زما که زه یو یم دا زړه م یو دی په دې یو زړه کې صرف زه یو ځایږم بل پکې ځایږي نه. محترمو چې کله وظیفه کوو په ذهان او توجه باندې د منځونو پابندي د قرآن مجید تلاوت
او که څه درنه کېږي لږه صدقه ورکړه. ستا بجټ لږ دی، پیسې داسې لږې دي، دې لږو پیسو نه شروع کړه، لږ چاله صدقه ورکړه یار. ته به تماشه کوه چې دا لږې پیسې الله پاک تعالی څومره ډېرې مالداره سړی دی، دی د الله پاک په لار کې څه ناڅه پیسې ورکوي. الله پاک به دا سړی دومره مالداره کړي، دومره که نه چې سم به مالداره کړي. غریب سړی دی، د 15 د 10 روپو نه د سټارټ واغست او خلکو ته ورکوي. تماشه کوه کال نیمه بعد دومره به الله پاک د انسان مالداره کړي چې دی به حیرانه وي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي راغلی، وایي د الله رسوله دومره غریب مې دومره هېڅ هم راسه نشته دی، زمونږ کور کې د خوراک څښاک هېڅ هم نشته دی، د الله محبوبه پیغمبره څه وکړم؟ نبي کریم علیه صلات وسلام ورته یو جمله ویلې، داسې جمله که نه که مې تاسو ته ویلې ډېره ناشنا ده. ورته فرمایي چې کله ځې کور ته په ښځه بچو باندې سلام اچوه. د دومره ناشنا خبره ده چې زموږ معاشره کې څوک هم دا کار نه کوي، سلام څوک هم نه اچوي. که څوک سلام اچوي په کمنټ کې دی ماشاءالله ولیکي چې زه کوم، او څوک دا وایي چې زه به شروع کوم دا وظیفه، هغه د الحمدلله ولیکي، پته به اوس ولګي. یاد ساتئ محترمو چې کله کور ته وردننه شئ نو د کور ته دننه کېدو د وخت اوږده هوښیار دا ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم، او بیا د هغې نه بعد چې کله ښځه دې ولیدله یا دې بچي ولیدل، مور یا پلار، هغوی سلام واچوه. تا کله په هغې باندې سلام واچو او بیا د هغې نه بعد د یو پیره سورة الاخلاص ویلې، یو پیره دې سورة الاخلاص ویلې. ته به تماشه کوه الله پاک تعالی رزق څنګه درکوي. په سورة الاخلاص کې دومره کمالات دي. یو پیره جبرائیل علیه السلام رالی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره کېناسته، په دې کې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه رالی. نبی کریم علیه صلات وسلام ته جبرائیل وایي چې ابوذر غفاري باندې زما سلام وایه. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې جبرائیل ته پیژنې ده، ته پیژنې؟ هغه ورته وایي چې د الله رسول د اسمان والا د ځمکې والا نه سوا ابوذر غفاري پیژني، دی به څوک نه پیژني. وایي څنګه تاسو پیژنئ؟ نو هغه ورته وایي د الله رسوله ده کې یوه خبره دا ده چې دی قل هو الله احد یعنې سورة الاخلاص دا ډېر ډېر وایي، دا پیدا پکې ده. نو چې دا وایي او بل دا چې دی خیرات هم کوي، پیسې هم دا خرچ کوي، نو په دې وجه باندې دا موږ پیژنو. محترم څومره ناشنا خبره شوله، پیسې هم لګوي او سورة الاخلاص تلاوت هم کوي. نو چې کله موږ کور ته ورځو د سورة الاخلاص تلاوت وکړو او ورسره کېدی شي درود شریف یې پرې ووایئ او دغه رنګې سلام واچوئ، مالداري به ستاسو مقدر کې وي، ستاسو خپې به ښکلئ او د مصیبتونو نه نجات غواړئ، تکالیفو نه، پریشانو نه. او ناشنا خبره د تعویذونو نه، د سحر نه، کوډګرو نه مکمل خوشحاله ژوند به تېرئ، بد نظرۍ نه هر څه نه به خلاص شي. سبا وکئ سار او ماښام درې درې پیرې قل هو الله احد او سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق او سورة الناس، ایو پیره آیت الکرسی. سار او ماښام درې درې پیرې وایئ، د پوره جهان د په تا باندې لاس خلاصي. په تا له څوک تعویذ وکړي، په تا له څوک کوډ وکړي، په تا له څوک منتلي وکړي، په تا له څوک نظر دا وچلوي، په تا به هېڅ یو څیز هم کار نه کوي. دومره پاورفل اعمال دا شروع کوي. محترم ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته عجیبه او ډېره ناشنا وظیفه ده. په خپل هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم د زړه ارمانونه او الله پاک هم د زړه حاجتونه د پوره کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.